خورزي نن ما یو خبره مانی ماما جی ما ستا کومه خبره نه منلې چې تاسو ویلې دي ما منلې هر څه دې منلې دي هر څه دې منم خو چې د خپل واده خبره در سره وکړم نو په دې غلی شي ماما جی ته په دې عمر کې واده کوې ولې زه خو دومره بوډا نه یم په خوله کې مې 22 غاښونه د خیر خپل دي او که ته زما د سپین سر لګورې نو نن سبا خو د ظلمو سرونه سپین دي ماما جی ستا واده به زه کوم څومره خوند به وکړي چې په دې عمر کې د خدای مامي درکړي خدایا زما د نیازبینې خورزې له یو نیازبینه مامي ورکړي چې دا ورته په ډکه خوله وایي مامي یا مامي ماما جی خورزې یو خو له ټول عمر په خوله کې خبره پاتې کړي څه ویل هغه میلمه خورې دې څه شو کوم میلمه زه خو د ټولو ماما یم ته څوک یادې سنګرې دې څه کو سنګرې چې څنګه د جیل نه راووتو نو خپل غم خادي پسې ووتو اوې زما نه ګاډم بوتلو ماما جی خپل نه کې داسې خلکو له ما ورکوه خورزي یو خو مې ستا د شوموالي نه خوښه خبره د شوموالي نه ده سنګرې به په خپل موټي کې بند ساتي د سنګري مثال لکه د پرکار دی د ټولې دنیا نه به چاپېره وګرځي خو راځي به ستا ماما منې راځه راوخېږه ولې ته شرمېږې که یارېږې موږ ټول عمر پیاده ځو راځو د کلي خلک به څه وایي ما خپل د کاکا لورې چې ته د ما ملاقات له رانغلې نو زه به خپله راغلم اخې چې ځو نه زه نه ځم زه پیاده ځم ښه مینې بد کاکا څنګه دی ښه دی مغله ډوډۍ وځي زه و تاسو ټول نه ډېر خفه یم تاسو ورته ما تپوس نه کړو د کلي خلکو ډېرې بدې خبرې کولې د کلي خلکو وویل چې رور یې ویشتې دی که نه خو دوی دا نه لیدل چې دې رور ما سره څه کول څو ځلې پولیس ته ورکړم دا خو بد کاکا ما ته وویل چې اوس ته نه پرېږدي نه ما د ځمکې دپاره نه د خپل حفاظت دپاره رور ویشته دی سنګره بیا ښار ته مه ځه هلته به خدای مه که تا څوک مړ کړي واسته د مینې ستا سنګر دومره زر نه مري او زه خو به تا ځان سره ښار ته ضرور بوځم زما ښار نه وي خو وګوره ما تا له څومره ښکلي څیزونه راوړي دي بس لاسونه دې خاورې مشم د بوډانو ځوان جوړ کړې ځوان سنګر خان راغی خیر راغی السلام علیکم بد کاکا وعلیکم السلام زه لکه ته اوس ورځم مونږ ټول هغه خبرو ته پوهېږم السلام علیکم وعلیکم السلام لکه دا کومه مخه راغلې په کومه چې تلم خو د هغه ځای نه خو څوک دومره په اسانه نه راوځي که نه بد کاکا ستا دوا پکار ده دومره یار دوست خو لرو که نه حتی کې خو نه که نه یو خبره مې پوهې کړم بد کاکا ته خو تله ډېر دي لمن راغلی یم چاړو زما تپوس هم وکړي ما چې زه په ډېر مجبور وم که نه ماړ مې ورارو او مجرم مې ورارو دلته ما ته شل خبرې جوړې دي نه دې خبرې خو تاسو ټول ګواه یې زه لا دا پرېښودم ته راځه نورې خبرې به کوو راځه راځه که نه کور کې څوک دي د چاچي په مرګ د کور خوشي شو او د مینې په واده زه یوازې پاتې شو ما ته پته
چې ته به خفه کېږې ما به تر اوسه پېغله ډول ساتله تنه خو ځان سره تړلې نامو ته سرونه سپینوي انګار د مرګ په لار خو نه وتلی تا له د رشتو څه کمې دي راوړه ما ته روارم ووایه د دشمنانو کار دې راسره کړی دی بد کاکا خپل بد دې وکړل زما بد به اوس ووینې सरदारा दिलदारा सरदारा रोड खुदेनांचा बाबा नूरन पाटो की करती मम्मी दा सादा बादा पा पाटो से कोई को पार्टी बाजी कोले नोस पे यूनिवर्सिटी के लीडर मम्मी जो धीरंगे दे लीडर है शौकीने कता दासी में नखबा वकना खपल मशर रोड त देवर सोमर उच्चते स्तर के वलाड़ दे खुस्ता पर जड़ा के चगलादा न मातम नशे करते मम्मी जो खो ते चरता जे राजी दागी न खबर یم या बनजी ما پوي کړی دی خانون تا ته پته ده ما ته دلار په خپل حال ویلو دیول فتارا کړتلو دا هغه جرم دی چې ستارور په ګور ته لاړ خو کوړه واپس رانه دی دلدار د دې کور د دیوالونو د دنګوالي اندازو لګاوه دا دروازې کدر پس یو ځل پورې شونو بیا په دې دنګو دیوالونو نشي راوړې دي مम्मी الفتارا ما خلدانو د دې کور په دیوالونو ستاره مشران تصویرونه لګېدلي د دې سره دکړې باجی او سرندې ما لګاوه د خپل خاندان ناموس پیژنه دلدار همي تاسو جذباتي کوي ما تاسو بلډ پريشر دی सरदार تاو قتل دلدار زما आवाज اوره د خورا واپس شو زما आवाज دومره کمزور شو چې زما ځوان شي رامنې کوله همي تاسو خفقېږئ ما دلدار دومره لوی قدم نشي چتولې زه د شاکر علي خان نستاسو په سر پیغورونه اورېدې نشم د دې نه وړاندې ما خپل ځان بچلې همي تاسو خبرې مکوئ یو منټ د سترګو جنګ کې لږ شانته نه چرته ها خلاص ته ولې شانته کلوز پلیز اوکې پلیز کیو اکشن سترګو جنګ د نظر شرارتونه ها دا نه ولفتره بل آیټم کوو نو بیا ځو ستا څنګه خوښه ده چې څنګه ستاسو خوښه وي ما خلاص کې دا ډول لږ شانته ګران وي خو څوک په سټوډیو کې هم خلک ستړي شي که نه او بیا لږ شانته په دغسې پروګرامونو کې چې نیچر ښودلی شي هغه پروګرام ویلیو او د هغه خوند نور هم سوا شي که نه زه دا ډول مخالفت نه کوم خو زما نن سبا حالات له ښه نه دي تا سره دومره تشویش د څه دی فاروق صاحب ما سره سباون فکر وي سباون د نیکه راتلو سره سما مسله لږه ګرمه شوې ده ستا د مسلې احساس ما سره شته خو خدای خبر چې ته په ما ولې اعتبار نه کوې ګل الفت زه ستا پروډیوسر یم پروډیوسر ته پکار ده چې د خپل آرټسټ مسلو نه خبر وي فاروق صاحب په ټول ټلویزیون کې ما په تاسو اعتماد کړی دی چې تاسو ته مې حل ویلی دی زه هم پوره کوشش کوم چې په هر قدم ستا مدد وکړم خو کله کله زه هم لکه د ستا مدد ضرورت محسوسوم که نه سما فاروق صاحب زه خو ستاسو ډېر قدر کوم ځکه خو زه وایم چې تاسو زه
زه نشم ویلی. بیا هم زه فاروق صاحب دا بل ایټم به ریکارډ کوم. ها اوکې غزول فتره نازو ستا جن نالج ډېر کمزوري دي. ضروري نه چې تر صرف د کورس کتابونه ګوري. سټډي مطلب دا دی چې دې کتاب په حواله ته نور کتابونه د نور کتابونو په حواله د کورس په کتابونو ځان پوهېږي. بابا اوس فلحال خپل کورس بیا نور کتابونه. بچو سټډي پراګرس ته کم دی. که تا ته نورو کتابونو ضرورت وي نو ماته ووایه. ما ته خو دې ضرورت نشته. ما سره خو اسلامیات، سیاسیات، فلسفه، اقتصادیات هر څه شته. کم دی؟ تاسو نه I think ملنګ بابا راغی. فرشه بچی دنې راول. خیر زین خان د زمانه نمیمال شته ندانی سیم خان د زمانه راځه کینه دمشه نمیمال شته ندانی کینه پروفیسر صاحب زه خو په ګرځېدو ستړی شوم. ما خواړه خپل ځای ونیو. ښه کوم ځای دی؟ تا تپوس خو ته دا بچا نه وکړه چا چې ستا زوی له سیاست جنډه ورکړې وه. جنډه؟ کوم د زمانه باچا جنډه؟ ستا زوی د سیاست شهید دی خو د سیاسي شهید په سلي صرف یو ځل جنډه نه وي کېږي. بیا بیا نه. بابا تاسو د سره په فلسفه کې خبرې کوئ. دې غریب په څه پوهېږي؟ دی په هر څه پوهېږي. د ده په سینه کې ډېر دردونه دي او شونډې چپ دي. رښتیا ملنګ بابا؟ ملنګ بابا ما ته څه ووایه که نه؟ ملنګ بابا تا ما ته څه ونه ویل؟ زیم خان د زمانې نمیمال شته ندانی. بابا دې صرف په دې خبره پوهېږي. ته ورشه بچي سټډي وکړه. پروفیسر صاحب زما سینه چوي زما شونډې سوځي. حوصله وکړه. ستا د اواز اورېدو غوږونه له وزګار نه دي. بد کاکا تاسو بچې ډېر په ګرانه مې دلته ځان را رسولی دی. خدای خو دې مونږ د سنګري نه خلاص کړي. څه په مصیبت یې اړولې یم. خبر یم دلته راغلی وم. دلته؟ بد کاکا د کوم کور دیوالونه چې دومره چیدي چې د غولې خبرې بهر لاره کې اورېدی شي د هغې کور ور به د سنګري غونې قاتل څنګه رامنې کېږي؟ بچې مراد ستا پړونیم دی او ستا د کور د ور زنځیر و. خدای بیا زلمیږي. نه بد کاکا زه په خپل زوی د وینې قرض نه راټولم او بیا سم خپل قرض غوښتل خو د مرګ غوښتل دي. چې زه خو یم که زما منې نو خپل کور آباد که واده وکړه. واده؟ بد کاکا زه صرف د مراد سوری یم. چې د ځوانې کونډې سوری د کیکر سوری دی. مراد به دغه نو لاندې څه دمه کړي؟ بد کاکا تاسو ماله دې څه لاله راغلي وئ؟ نه بچې نه. زه خو یم چې په څه چل سنګري وړخته شي. ما سره خو ستاسو غم دی. غم د چا د سر پیټه نه دی بد کاکا چې بل بیا سره واخلي.
دا غم زما په زړه پروت دی او زړه څوک لیدی نشي. خیر به چې ستا خوښه خو چې وارخطا نه کړې ګورې. خان ځان ته زړې نښې بیا مه یادوه. دا نښې د هیرولو نه دي زیبالنسا. عصمت علي او تاج بیګم څنګه مړه شول؟ دواړه مړه شول. مرګ څنګه ولې پس هیڅ جواز نه مني. مرګ خو بې آوازه راځي. خان په سردار او دلدار ستا سترګې نه خوږېږي؟ اولاد خو مې هغه مو که نه مظلومان هغې دي چې نه مور شته او نه پلار. مظلومان خو سردار او دلدار هم لوی شوي دي چې پلار یې نه. ستا د ګیلې انداز ډېر تریخ دی زیبالنسا. ما 60 کاله د ځوانۍ زهر څکلي دي. تا 60 کاله د یورپ خواږه خوړلي دي. خان زموږ په ژبو کې څومره فرق دی. دا فرق تا په خپله پیدا کړی دی زیبالنسا. خلک چې ما ته وګوري هغوی دا سوچ کوي چې څومره خوشحاله خان یم زه. هغوی ته دا پته نشته چې زه دلته په خپل جنت کې سوځم. خان رو خبرې کوه. دا ستا د پرستارو سټیج نه دی، کور دی. دلته ستا 2 ظلمي زامن لکه د دې کور د نصیبونه دي. راویښ به شي. دا البم بیا مه ګوره. دې کې ډېر سوالونه دي. ته به د کم جواب ورکړې. نازو داسې ښکارېږي چې زموږ ترمنځ یو لویه حادثه راتلونکې ده. حادثه؟ د څه؟ کله کله د خوبونو تعبیر هم اپوټه خېجي. ما او تا هم یو خوب لیدلو. تعبیر یې بل شان دی. ته دومره د بې ارزۍ خبرې ولې کوې؟ ځکه چې زه یو شیش محل کې پیدا شوی یم. زما د شیش محل آقا په خپلو شیشو ډېر یېرېږي. هغوی ته د بهر نه راتلونکي هر څیز لکه د کاڼي ښکاري. ته دومره جذباتي شوی پسې. جذبات څه پېژنې؟ موږ خو همیشه حکمونه اورېدلي دي. د حکم اورېدونکو ته غلامان ویلی شي. غلامان چې نه په خپله خوښه محبت کولی شي او نه نفرت کولی شي. د غلامۍ د بغاوت په انجام پوهېږې دلاره؟ زنځیر شلول، پنجرې ماتول. خو په دې ګیم کې سرونه هم ماتېږي. زما دا ارمان دی چې زه ستا د مور په آواز د خپلې مور مینه ماته کړم. او زما باور دی چې همداسې به کېږي. داسې به نه کېږي، جرې به هم نه کېږي. پروفیسر انعام خو د خپل قابلیت ټول په موږ تر نه وي، نو د هغې به دا مطلب نه وي چې زموږ بېعزتي به کوي. ستا په وجه باندې زه نن د ګیلاس نه ویستل شم، سبا دی او بل ورځ دی او داسې به ټول د ګیلاس نه وباسي. دا زموږ بېعزتي ده. اخر موږ هم څه حیثیت لرو. خو دا پروفیسر انعام مې له دې ځای نه بدل نه کړ، نو بیا به زه دا یونیورسټي پرېږدم. ستا یونیورسټي پرېښودل زموږ ضمانت کېدی شي؟ سرداره یار، اوس به د هسې بندوبست پکار وي. دوی نه ستا خیر شته او نه زموږ. داسې ډېر نشهباز راغلي دي، خو بیا ټیک شوي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انعام صاحب دا خبره خو ډېره خرابه شوه. د دې څه حل پکار دی. خبره چا خرابه کړې ده؟ که تاسو دا الزام صرف مال راکوئ نو تاسو خپل حیثیت غورځوئ. چې د یو شاګرد په وجه ستاسو ټول کلاس خرابېږي نو څه به کوئ؟ ټول شاګردان به تباه کوئ؟ موږ په هر څه پوهېږو، خو کله کله به د مصلحت نه کار اخلي. انعام صاحب دا سردار دی څوک تاسو یې پېژنئ؟ دا د شاکر علي خان زوی دی. پیژنم یې. شاکر علي خان زه د ډېره مودې نه پېژنم. هغه
هغه مام د ډېر مودې نه پیژني. انعام صاحب بس د خپلو شاګردانو سره د دښمني پرېږدئ. دښمني د څه خبرې؟ هغوی زما بچي دي، خو چې په بچو کې دومره ظرف نه چې هغوی خپل پلار له خپل استاد له راشي، نو خیر دی زه به ورشم. موږ له دې څوک نه راځي. پروفیسر صاحب کو تاسو زما په وجه زما مرګرو له سزا ورکوئ نو ښه نه کوئ. زه به د ځان خلاف ستاسو سزا برداشت کړم، خو د خپلو مرګرو خلاف زه هېڅ نه منم. زما دپاره ته ستا ملګري ټول یو شان دي. یو کلاس اصول ستا دپاره هم دي، ستا د ملګرو دپاره هم. که زما د کلاس اصول څوک ماتوي زه د هغې اجازت نه تا له درکوم او نه ستا ملګرو له. لکه سرداره بس دې تاسو ورځئ. پی ایم صاحب سره زما بجټ پروت دی، ته وګوره چې دستخط شوی دی که نه. ښه جي. فاروق صاحب زما یو سړی دی، هغه له به چانس ورکړې. ساده سړیا زه خو میوزیک کوم، بلې سیمایي کې به سیریل شروع کوم، نو بیا راته یاد کړه. ښه ډېره مهرباني. الو فاروق خبرې کوم. ته څوک خبرې کوې؟ مطلب دې څه دی؟ څه ویل غواړې؟ صفا صفا ووایه. ته ما بلیک میل کوې؟ کم آن، زه ستا غوندې جرنلسټان هم پېژنم او ستا غوندې خلکو اخبار هم راته معلوم دی. الفتاره او زه هغې سره واده کوم. اوکې پلیز. سوري الفت، زه معافي غواړم چې ما ستاسو متعلق داسې خبره وکړم. ستا زما متعلق خلک څه عجیبه عجیبه سوچ لري. اوس یو کس له ما د دې سوال جواب ورکړو، شاید چې تا په خپله باندې هم واورېدلو. ستاسو دفتر کې زما ناستې له چې کومه معنا ورکول شي او په تاسو کوم سوال کېږي د هغې جواب تاسو په غوسه کې ورکړو، خو پرس دپاره به صرف ستاسو او لیکلی کېږي، غوسه نه. زه بیا معافي غواړم چې ما تاسو متعلق داسې خبره وکړه، خو د دغې خبرې نه علاوه خو الفتاره دا هم یو اتفاق دی چې تاسو نن زما د زړه خبره په خپله واورېده. تاسو موږ دوه فنکاران د نوي ژوند سفر یو ځای کولی نه شو الفت. تا اجازت به سره بل چا نه اخلم. د چا نه؟